علیکم خیر دی زمون مشر بر سمیجان زنده باد سید بشیر احمد کلو زنده باد ماشاءالله راشد ولی ټول مخکې تاسو ټول شکریا ادا کوم نن ټایم راکو شهید احمد بشیر احمد بلور چې نن د هغه 14 برسي وه یقینا هغه ټایم موږ ته واپس دوراو شو چې په کومه ورځ هغه شهید شو په دې پېښور کې یو ماحول چې کوم هغه ډېر سوګوار و د سړکونو ماحول د دې خلکو ماحول د دې پېښور ماحول ټول سوګوار ډېر زیات په خفګان کې و او داسې لګېدل چې دا دیوالونه هم جاړي دا خلک هم جاړي دا سړکونه هم جاړي خو نن زه ډېر خوشحاله هم شوم چې دومره په ګڼ تعداد سره دا خلک راووته او شهید احمد بشیر احمد بلور د خراج عقیدت پیش کو خراج تحسیني پیش کو ورته په دې کې زموږ مرکزي قائدین صوبایي قائدین زموږ مرکزي صدر جناب ایمل ولی خان صاحب په خپله تشریف وروړو او خبرې تاسو به هلته اورېدلې مې نو یقینا هغه د ایمل خان هم هغه خو هلته خو یو خبر واضح هم کا چې بشیر خان سره څومره خلک وفات شوي دي هارون خان سره څومره خلک وفات شوي دي دې کې زموږ عام شهري شامل دي پولیس والا پکې شامل دي څومره ملګري دي که د هر پارټۍ نه تعلق لري که د هر قوم نه تعلق لري نو دا غونډه د شهدا دپاره وه دا یو ټول شهدا دپاره وه او موږ ټول هغوی ته چې کوم دی خراج تحسین پیش کولو نو زه ټول پېښور اهل پېښور هر قوم ته او د پېښور اوسېدونکو ته د هغوی ټولو ډېر شکریا ادا کوم چې هغوی ټول راله په ډېر په ګڼ تعداد سره او په دې برسۍ کې موږ سره شرکت وکړو نه بس الله دې موږ معاف کړي دا ستاسو یو ښه نظر به ما کې هېڅ خصوصیات نشته چونکې زموږ مشر هم راتلو ایمل خان بل د شهید بشیر بلور برسي وه او درېیمه خبره هم زه ضرور کول غواړم چې زموږ خلک ډېر غیرتي خلک دي ډېر پښتانه خلک دي ولی خان بابا به یو خبره کوله پښتون د پښتنې دی نو چې دې پښتنه وکړي نو دا خو لا نمکونډۍ کې جلسه وه په غرونو د لخیږي انشاءالله دا پښتانه زه د خپل عوامي نیشنل پارټۍ په حیثیت یو عام وړوکی غوندې ورکر یو ادنا ورکر ټول ته دا میسج ورکول غواړم چې مونږ د چا چې پیروکار یو خان عبدالغفار خان باچا خان بابا چې کوم فلسفه ده عدم تشدد او خدای خدمتګارۍ بس مونږ له هغې نه بار تک نه دی پکار بس خدای خدمتګاري پکار ده د دې قوم د دې وطن د دې خاورې او د دې پښتنو خدمت پکار دی او دا مونږ د مشرانو نه خیلي شوي هم دي که د پارټۍ مشران دي که د قوم مشران دي مونږ ته همدای ښوولي دي چې خدای خدمتګاري زمونږ مین مقصد همدا دی بسم الله الرحمن الرحیم اول ستاسو د میډیا ولا شکریه نن زموږ کوم د شخصیت کلیزه وه بشیر بلور د عوامو دپاره هغه ډېر زیات خدمت کړي او د وطن دپاره خپل ځان قربان کړی نو هغه نن هم دا ورځ مونږه چې کوم رنګې تېره کړه نو داسې دی چې بشیر خان لکه اوس مونږ نه جدا شو نو په دې یاد باندې زموږ دا جلسه وه او بشیر خان غوندې سړی به بیا پیدا نه شي ډېر صدوکي زه خپل سالارانو ته زموږ سالارانو دې جلسه کې زموږ دپاره د سکیورټي ډېر انتظامات کړي او ډېره ښه دا جلسه هغې روره خپل انډر کې اغوشتې وه او پولیس هم دې سره او زموږ سالاران هم وو دویم زموږ د علاقې زموږ چرمنان زموږ صدران دی مونږه ډېر زیات دی خلک نن راوستل هر یو چرمن هر یو صدر خپل محنت خپله خواري کړې وه او مونږ له دا جلسې له ښه خلک تعداد کې راوستي نو مونږ د هغې شکریه ادا کوو او انشاءالله دا ورته وایو چې انشاءالله تاسو څنګه نن مونږ سره ولاړ وئ نو انشاءالله مونږ به هم تاسو سره همداسې ولاړ پیرو ستاسو ډېره مهربانه د میډیا ملګرو 14مه برسي وه مونږ ډېر ښایسته مناو که خو د چا دا خیالي که مونږ دا پارټي پرېوسته او دا پېښور به مثال هغه رنګ کمزوری به پاتې شي خو الحمدلله نن عوامي نیشنل پارټۍ دا ثابت کا
چې ننم نېشنل پارټي د پیښور د نېشنل پارټي اوس هم آباده ده او انشاءالله آینده هم آباده وي. مهرباني جی اول خو موږ ستاسو شکریا ادا کوو، مشکور یو. زمونږ ځوانانو سرلښکر جناب مرکزی صدر سینیټر ایمل ولی خان صاحب پېښور ته تشریف راوړی، بیا د داسې قیادت برسي وه، داسې یو نامي ګرامي نوم شهید امن بشیر احمد بلور صاحب چې هغې نه مکمنډۍ کې ډېر عظیم الشان برسي نن وشوه او زموږ د ځوانانو سرلښکر ایمل ولی خان صاحب هم ورته راغلی. ماشاءالله ډېره کامیاب ترین برسي نن وشوه او نه به داسې کله شوې ده او نه به وشي چې نن کوم رنګ برسي د بشیر احمد بلور صاحب وشوه. او موږ څومره د سالاران د صوبې د مرکز او د سیټي میټروپولیټن موږ چې کوم نن څومره ګڼ تعداد کې راغلي وو، کله هم نه دي راغلي، نن چې څنګه به دې برسای کې د ځوانانو سرلښکر ایمل خان ته د په استقبال کې ولاړو، انشاءالله داسې به ونشي. یاره د میټروپولیټن صدر الله خو دې وکړي چې هغه زموږ صدر هم دی، موږ سره کیبینټ کې هم دی او الله پاک دې په خیر او خوشحالو زموږ هغه امیدوار کینډیډیټ هم کړي، الله دې د صوبایي امیدوارۍ کینډیډیټ ټیکټ ورله ورکړي او زموږ به هم پالټۍ ته دا ریکویسټ وي او مرکزي صدر ته خصوصي چې انشاءالله دې نه به موږ ته ښه کینډیډیټ بل میلولی شي.